أن يبعث الرجل وحده أميرا على سرية. دا مو یو مطلب ته معلومیږي دا شارح لیکلی دی چې یو کس ته امیر جوړ کې په یو سریه باندې. باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. یوازې یو سړی سفر کوي نو جایز به یې خو مکروه دی یوازې سفر کول. وبه حدثنا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس يعلمون ما أعلموا. هغه چې زی پیجنم په سفر یوازې منفردن کې آفات پیجنم نقصانونه پیجنم کدا ټول خلق پیدلې په دغه نقصانونو باندې نو ما سرا راکبون مزل بنوي کړي یو راکب بیلیلین پشپکی وحده یوازي. ما ته چې څونه آفتونه معلوم دي د الله رسول وای کاغه خلکو ته معلوم وي نو یو راکب بم د شپې تلې نه وي په سفر باندې یوازي. علما وای راکب ولی خاص کو وای دا راکب زکه خاص کو چې راجل ته شامل شو په طریقې د اولا سره نو هغه په طریقه د اولا سره راغی. وبه حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. او دري بیا جماعت دي چې الله پکې خیر اچي هغه دري دي. نو معنا د دې حدیث سعید ابن مسیب رحمه الله نه نقل د مرسلا چې الشیطان يهم بالواحد والاثنين فاذا كانوا ثلاثه لم يهم بهم. شیطان یوی دوی دی پسې ور پسې کیږي او چې کله د دوو نه واوړي بیا شیطان د دوی قصد نه کوي. وای دا معنا مراد ده. بعضی چا دا ویلی دي چې دلته مراد یو راکب ته شیطان ویلی دي دوه ته شیطانان ویلی دي او درې ته جماعت ویلی دي. معنا دا ده چې څوک یوازې سفر کوي نو دا منهی عنه باندې عمل کوي هغه څه باندې عمل کوي چې رسول الله ته منع کړی دا او څوک چې د رسول الله خبره کړی دا د هغې نه عصیان کوي نو دا اطاعت د شیطان کوي او څوک چې اطاعت د شیطان کوي نو داسې دی لکه دا چې څه شیطاني کنه نو دی وجه نه دلته په د شیطان اطلاق وشو. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح لا نعرف الا من هذا الوجه. باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب.